بسم الله الرحمن الرحیم. زه احسان نسیم. حقوق کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د افغانستان په نړۍ کې چې کومه تبدیلی راغله چې هغه د پوره د دنیا دپاره باعث تشویش ده. یو اړخ ته که موږ ګورو چې کوم مذهب فالو کوي کوم خلک مذهبي خلک دی د هغې خوشحالي چې ده هغه د ختمېدو نوم نه اخلي. بل طرف ته که موږ ګورو په پاکستان کې چې کوم قام پرست دي پښتانه هغه په دې خبرې باندې کې په دې اچانک تبدیلی باندې کې غټ تشویش اظهار کوي. دغه رنګې موږ مناسب وګڼله چونکې که موږ ګورو کوم چې د مغرب میډیا ده بی بی سی شوه او سی این این دغه چینلې چې موږ ګورو د کابل نه د افغانستان د مختلف ښارونو نه ریپورټینګ کوي. د هغې د راپورټینګ هغو چې کوم تاثر بار ته خوري هغه دا دی چې یو ځل بیا چې دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې دی راغلی او د انساني حقوق دي د هغې خلاف ورزي چې ده هغه د کېدو واله ده. دا شان دي کې یو قسم له دهشت چې دی هغه خوري. بل اړخ ته که موږ ګورو د پاکستان میډیا چې ده هغه په دې لحاظ سره د سپیشلي د طالبانو په عقله باندې کې هغه نیوټرل او کوم چې دي د افغانستان متعلق مبصرین دي چې کوم د 30 کالو نه په افغانستان باندې ګهره نظر ساتي هغه صحافیان چې دي هغه فلحال خاموش دي. نو موږ مناسب دا وګڼله چې زمینی حقایق څه دي هغه ځای کې په افغانستان کې څه روان دي د هغوی خلکو په ډلو کې یره شته د طالبانو نه نشتي او دا حکومت چې دی هغه یې نه قبول کړی دی نه دی قبول کړی څه دي څه نه دي. نو موږ سره زموږ یو ورور چې دی هغه دې وخت کې په کابل کې دی چونکې هغه په بډرام کې پاتې شوی دی. دلته سټوډنټ لایف چې دی هغه دلته تېر شوی دی اوس دې ځای نه تللی افغانستان کې دی. نو هغه سره موږ کنټیکټ کوو. دغه نه هیبت الله هیبت صاحب چې دی چونکې کوم خلک چې فیسبوک استعمالوي هغه یقیني طور باندې کې هغه پیژني هغه نه نور معلومات اخلو. چې هیبت الله هیبت صاحب دا راته ووایه چې کوم که د مغرب میډیا ګورو نو دهشت چې دی هغه زموږ مخې ته راځي. د پاکستان میډیا په دې کې چونکې کوم کردار دی هغه داسې نه دی. یو دم د افغانستان چې کوم طالبان دي د هغې کوم چې د هغو هلته هلې ځلې دي هغه په داسې انداز نه پیش کوي. یعنی مقصد دا دی چې د پاکستان میډیا په دې دغې کې د میاناروۍ نه کار اخلي. نو ته موږ ته دا ووایه چې په افغانستان کې په دې وخت کې څه دي د خلکو په ډه کې د طالبانو نه یره شته او که نشته. او بل دا اچانک تبدیلي چې راغله خلک دا قبلوي او یا نه قبلوي. د دې تبدیلۍ ته د افغان خلک چې دی د افغان ولس چې دی په کوم نظر ګوري د الله غیبي طاقت سره مشروط کوي یا که دا یې په ړونو کې خدشه ده شکوک شوبات دي چې بیا شیطاني قوتونه د دې شاته دي. نو په دې باندې کې موږ ته لږ تفصیل. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې د کوزې پښتونخوا ټولو پښتنو ته خصوصا د بټګرام میلمه پالو او قدرمنو او ویاړلو پښتنو ته همدارنګه احسان نسیم وروره تاسو ته ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ښه صحت ولرئ روغ جوړ اوسئ او سوکاله زندګي ولرئ. راځم موضوع ته. احسان نسیم بھائی موضوع په افغانستان کې تاسو ته معلومات دی چې دا ډېر وخت افغانان بیخي کنفیوز دي چې دا څه روان دي په افغانانو او څه نه دي روان. افغانانو ډېر ښه تاریخ پرېښی دی. 15,000 کاله تاریخ کې افغانانو ډېر زیات قوتونه مات کړي دي. نړیوال قوتونه چې هڅه یې کړې ده په افغانستان باندې غالب شي هغه هر څه تاریخ لیکلی دي چې افغانانو په څومره میړانې او په څومره جرأت باندې هغې قوتونو ته ماته ورکړې ده. دا اوس چې کوم روان تقریبا دا 20 کلنه جګړه چې افغانستان کې کومه روانه وه نو دا هم افغانانو دپاره یو غټ ناورین او یو غټ د خفګان سبب و. افغانانو په دې جګړه کې په لکهاو شهیدان ورکړل. کونډې یتیمان ډیر زیات پکې پیدا شول. همدارنګه افغانانو خپل کورونه خپل جایدادونه خپل ودانۍ له لاسه ورکړلې خپل هر څه یې که درته ووایم له لاسه ورکړل. خو دا د افغانستان جګړه ختمه نه شوه. افغانان که درته ووایم افغانان حقیقت کې په دې نه پوهېږي چې دا جنګ د چا دی او بیا ولې د افغانستان په خاوره دی ولې په نوره نړۍ کې نشته. افغانان په دې ټکي ته هیڅ ځواب نه لري. حیران پاتې دي.
خو خیر په هر صورت دا به هر څه تاریخ ثبتوي او دا به ثابتېږي انشاءالله. خو په لنډه توګه ستاسو جواب ته راځم. ستاسو جواب دا دی چې اوسنی حکومت چې راغی د اسلامي امارت حکومت راغی دلته څنګه راغی ولې راغی نو دې ته څنګه چې تاسو حیران یې داسې موږ هم حیران یو ځکه چې یو 2 هفتې یا یو میاشت مخکې هیڅ چا دا تصور نه کوو چې د افغانستان پخوانی نظام جمهوری اسلامي افغانستان به دومره زر طالبانو ته تسلیم کړلی شي. باقاعده تاسو وکتل چې اول د ولسوالیو یا د ضلعونو شروع شو حساب او همدارنګه رو ډیر زر یو هفتې موده کې تقریبا ټول ولایتونه بدون بغیر د پنجشیر ولایت نه ټول ولایتونه ونیول شو. نو دا خبره په ځان کې ډیر زیات سوالونه پیدا کوي ځکه چې منګه په افغانستان کې تقریبا 4 لکه فوج د 4 لکه فوج کې منګه تقریبا NDS او ملی فوج او دارنګه سپیشل فورسز ایر فورسز او داسې نور هم ډیر زیات پیاوړي او تکړه قطعات درلودل. هغه جدا باس دی چې د چا د خوا نه جوړ کړل شو. ولی د وطن دفاع کې تقریبا د 20 کالو کې افغانستان کې ډیر زیات پرمختګونه مو شو. تاسو خپل د دې شاهدانو سي د اشرف غنی په دور کې ډیر زیات مثلا بندرونه جوړ شول د افغانستان او بچی د دې منیجمنت شو او همدارنګه نور هم د کاروبارونه افغانانو ته تر ډیره حده بیکاری و صحیح ده تر ډیره حده بیا هم افغانستان کې ثبات د کاروبار په برخه کې همدارنګه اقتصادي برخه کې یو سنا سره غلی او کار پې روانو. دا چې څنګه یو دم نظام تغییر خوړو او یو دم مثلا یو نظام نه بل نظام ته تسلیم شو تر اوسه پورې دا جواب پټ پاتې دی. دا جواب چا سره نشته ځکه منګه وینو مرګري انډیوالان او خپلوان په حکومت سره چې ګورنمنت سره کار کړی دی د هغوی د قوله اورو چې هغوی سره هم د دې جواب نشته ځکه هغوی برحاله په میدان جنگ کې وو او هغوی جنگ کوو لګیا وو په یو دم تسلیمېدل د دې جواب تر اوسه پورې نشته او ښاغلی اشرف غني هم تر اوسه پورې معلوم نه دی. ډېرې افواهات دي چې مثلا بل چېرته تللی دی او ډېر افواهات دا دي چې مثلا همدلته افغان خو تر اوسه پورې د دې هغه سم جواب نه دی میلاو شوی. نو دا به تاریخ او وخت ثابتوي چې دا چېرته دی چېرته نه دی. اوس راځم اصلي ستاسو جواب ته چې افغانان د نوي حکومت ته خوشبینه دي خوشحاله دي که نه دي. زیاتره ویډیوګانې په سوشل میډیا تاسو وکتئ چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان چې د هوایي میدان ته لاړل او کوشش یې وکړو چې US ایر فورسز چې کوم وتل یا د کینیډا چې کوم دلته کوم ډیپلوماټانو یا وغیره هغوی چې کوم وتل د هغوی جهازونو کې تیارو کې هغوی مختلف زیات کوششونه وکړل چې هغوی سره بغیر د پاسپورټ او ویزې نه لاړ شي مګر بدبختانه چې تقریبا 8 کسانو پورې شهیدان شو. نو دا ډیره د غم خبره وه او سوال دا دی چې دا دومره ویره او دا ډار دا ولې د طالبانو نه ځکه طالبان هم افغانان دي او حق لري چې په افغانستان حکومت وکړي دلته راشي مګر ولې دا ویره وه دا سوال جواب ما سره هم نشته ځکه موږ مطمئنو چې طالبان هم زموږ ورونه دي او خدای دې د وطن په خیر کې او انشاءالله چې په خیر به وي. خو هغوی کیدای شي تیر تاریخ د طالبانو چې د طالبانو مختلف امیرانو په دې باندې اقرار وکړو چې زمونږ مخکینی دوره کې څه ناڅه غلطیان او اشتباهات وو خو انشاءالله دې دوره کې به هغه اصلاحات نه وي هغه اشتباهات به نه وي اصلاحات به راولو. نو کیدای شي هغوی سره دا یره وه
نور کنه داسې هیڅ کوم تشویش نشته. طالبانو په راتګ سره ولس د طالبانو ډېر ښه استقبال وکړ، واقعي استقبال یې ورته وکړ او خوشحاله ورته. اوس ځکه طالبانو په دې څو ورځو کې داسې کوم کار نه دی کړی چې مثلا افغان ولس ته دې صدمه ورسوي، یو ریکارډ او یو نوم جوړ کړی دی په ډېر کم وخت کې، او ډېره غټه هیله ترې کېږي چې انشاءالله ډېر نږدې کې به داسې کېدای شي داسې کارونه وکړي چې د هېچ چا توقع پکې نه وي. نو انشاءالله جناب احسان نسیم بھائی په دې هیله په دې امید چې ستاسو جوابونه ستاسو سوالونه جواب شوي وي، او کومې اندېښنې چې افغانستان خلک لري خدای دې وکړي چې دا ختم شي او واقعي افغانستان کې سوله، ثبات او پرمختګ راشي. ډېره مننه.